صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن صدق اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي زه خو لاول ستاسو شکریا ادا کوم او بل زه تاسو ته دا درخواست کوم چې مونږ کومې خبرې کوو د دې دوه ریزلټ دي یو ته جدل وي یو ته عمل وي عمل دې ته وایي چېرې زه په دې خیال اورم چې I will act upon it زه به پې عمل کوم جدل دې ته وایي چې زه به د خپلو ملګرو سره باس کوم او پې کچه کوم حدیث مفهوم دا دی چې د کم سړي سره خدای د شر اراده وکړي نو هغه په جدل اخته کړي زموږ مولوي صاحب داسې ویلي او ستاسو مولوي صاحب غلط وایي زموږ مولوي صاحب ټیک وایي او زموږ پیما والا ټیک دی او ستاسو دا غلط دی دې ته جدل وایي دا جدل د بدقسمته سړي نه ښایي او عمل د خوش قسمته سړي نه ښایي نو زموږ ټول توجه به دی چې موږ عمل کوو د هغې دپاره به یو احتیاط دی چې موږ ټول محتاجه یو نو زه چې خبرې کوم نو زه محتاج یم په ما باندې ستاسو احسان دی چې زما انتخاب هم وکړو او ستاسو په ما احسان دی چې تاسو لارالی ما ته غوږ کېدئ په دې کې به لږ ډېر نه کوو موږ په MBBS کې وو په فرسټ ایئر یا سیکنډ ایئر کې حیات صاحب د الله ښه ساتي کو ژوندی کو پادشاه خدای دې وبخي نو هغه کلاسونه په هغه ورځ باندې هلکان CR چون هغه فلم له بوتلو نو هغه د فیزیالوجي کلاسونو چې کله هغه راغی نو موږ له 70 کسه وو نور تلو فلم لا نو هغه ډېر خواږه الفاظ ویلو وی this is the actual class نو actual class دار تاسو چې ناس کې په ذهن کې دا مراولې چې کوم خلک فلم لتلې دي نو هغه actual class هو نو موږ د عمل په نیت باندې خبرې ته غوږ دو د ډاکټرانو حالت یو دی زموږ یو پروفیسر صاحب دی زموږ د ایج دی پنجاب سره تعلق دی نه خبره کوله زما یو دوست دی د هغه بچی په جرمني کې سپیشلایزیشن ټریننګ لتلی نو بس اعلی په سډن دغه وشو اکسیډنټ وشو هغه وفات شو نو چې کله موږ هغه جنازې تعزیت لتلو نو ډاکټر صاحب خبره کوله پروفیسر د لیول سړی دی ډېر زیات نو هغه خبره کوله چې ما خپل ملګري ته چې زما کولیګو د هغه زوی ډیډ باډي راوړې وه نو هغه زما هغه بچی چې زما هغه ملګری چې د هغه کولیپس شو او هغه په شک شو نو ما ورته سپورټ ورکو او ما ورته وی چې را حوصله کوه دا ته څه کې نو هغه ما ته چې جاوید نوم د هغه وی چې جاوید میں اپنے اس بیٹے کو ایک گفٹ دینا چاہتا تھا which I can't give زه خپه پدې ما وی ما چې داسې څه گفت دی چې ته خپل بچی د ورکې نه شي ورکولی وی چې میں اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ مجھے جنازہ نہیں آتی تو اب ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے کمیونٹی میں کہ جن کو اپنے بیٹے کی جنازہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی اور ان میں صلاحیت نہیں ہے دا خبرو په ذهن کې ساتو زه به کله اردو وایم کله پښتو نو دا خبرو په ذهن کې یاد ساتو چې موږ محتاج یو وی ډونټ نو د ریل تھنګ نو پیما داسې مواري اغستې چې موږ خپلو ملګرو ته خبره ورسو بیکاز دے کین لرن اٹ ایون ناؤ اب بھی وہ سیکھ سکتے ہیں د په کارونو کې د ټول نه ګران کار روزه ده رمضان سب سے مشکل کام ہے او دو کارونه داسې دي چې د هغې مقابله نه کېږي ایک تهجد کی نماز اور ایک رمضان کا روزہ دیو جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی الصوم لی روزہ میرے لیے ہے وانا اجزی بھی اور پھر میں اس کا اجر خود دوں گا اب کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا اجر ہے نو د روزې د اهمیت د دې نه پته ولګوه چې په قرآن کې د دې لپاره سپیشل آیاتونه راغلي دي په یو ځای اب ہمارے اوپر 4 فرائض ہیں نماز زکوٰۃ روزہ
और हज। अब ये नमाज और ज़कात, इसका ज़िक्र तकरीबन कुरान के हर सफ़े पर मौजूद है। सज़वाम सरा सतास हुआ है, अकीमुस्सलाह अबल्ला सरतास हुआ है, व आतु ज़का, इट इज़ ईच एंड एवरी ईयर। और दूसरा हज है, द्रेम नंबर हज दे, इसका ज़िक्र कुरान की 3 सूरतों में आया है, बकरा में भी, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, आले इमरान में भी और सूरत हज में भी। रोज़ा वाहिद फ़र्ज़ दी कि जिसका ज़िक्र सिर्फ़ और सिर्फ सूरत बकरा में आया है। तो ये ज़िक्र सिर्फ बकरा के रे चिदा इंफॉर्मेशन स्ता सरही चिदा वाहिद इबादत थे चिदा कुरान पर नूर सफ़ो निश्ता। और अल्लाह ताला ने डिटेल से एक रुकू में आयात नंबर 183 कुतिबा अलैकुमुस्सियाम दागे नवाला तर आखिर पूरे दा पशपगो आयातों के टोल डिटेल बयान करे दे। न कुरान में सिर्फ एक जगह रमज़ान का सियाम का ज़िक्र है जो सूरत बकरा में है, बाकी किसी भी सूरत में नहीं है। और उसमें डिटेल से अल्लाह ताला ने इसको बयान किया है कि बलजे पसे मगरजा बस दलते ओगोरा तो पे पोशे यो ये नाशना खबर दादा बला नाशना खबर दादा कि बुखारी की अपो मुस्लिम के रदे पारा अहादीस मौजूद दी। सबसे अच्छी अहादीस की कलेक्शन वो मिशकात शरीफ के पहली जिल्द में है, जिसमें तकरीबन कंटिन्यूसली 150 अहादीस इस पर मौजूद है, 150 अहादीस चिदाम तास्ता पता ही। और एक दिलचस्प इंफॉर्मेशन ये है कि रोजे से कल फ़र्ज़ केदा नुदा द्वयम काल दे हिजरत हो, इन दूसरे साल हिजरत की जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना शिफ्ट हो गए तो हिजरत की पहली साल नहीं दूसरी साल ये आयतें नाजिल हुई। अब द्वयम काल की नाजिल शू तो ये आयतें शाबान के महीने में नाजिल हुई। नो शाबान न बल उरुस तो ब्या कम अमियाशी दरअसल बता हुआ है रमज़ान शाबान की 2 तारीख को इन्हें पीर का दिन था। और अरबों तक तासु के सूखतली नो पा अरबई के इतवार ता अहद हुई और सलोरे में वरजे था मुंगो ता पीर रजवायु अगीव ता इसनैन हुई। नो आप दूसरे दिन ये आयत आई हफ्ते की दूसरे दिन इसनैन नो दूसरा साल हिजरत का और दूसरा दिन हफ्ते का। और ये कौन सी सूरत में आई? बकरा में। तो बकरा से दे नमक की कम सूरत है अल्हम्दुलिल्लाह तो कुरान की दूसरी सूरत में। और ये आयतें कौन से पारे में मौजूद है? सयक़ूलु सुफ़हाउ के बाद न कुरान के दूसरे पारे में 2 कुरान की दूसरी सूरत, कुरान का दूसरा पारा, हिजरत की दूसरी साल और हफ्ते का दूसरा दिन। लेकिन आपको ये पता है कि 2 हिजरी में कुरान में ये रमज़ान फ़र्श हो, लेकिन शाबान में रोज़ा फ़र्श हुआ, लेकिन रमज़ान में 17 रमज़ान को क्या हुआ था ये आप बताएंगे। बदर की लड़ाई। तो बदर जिहाद चिरे ददी सूर रोजेद आयातुन न फ़ौरन बाद तकरीबन 17 को आगाओ और जो 17 दिदाशी न तकरीबन 30 रोज़े या 35 रोज़े पस सहाबा जिहाद लते लियो। गोया कि रमज़ान में उनको ट्रेनिंग दी गई, रोज़े रख कर उनको ट्रेनिंग दे दी गई। और फिर वो जोशेले नौजवान या जो ट्रेन हो गए थे उनकी तादाद कितनी थी? 313। वो 313 जो चले गए अलता चिलाड़ल वहाँ पर मुखालिफिन कितने थे? दार पता था 1000। उनका लीडर अबू जहल था। अबू जहल वाज अ ग्रेट मैन। अबुल हकम बे होते हुए दुमर तकड़ाओ चागद मकीन मदीने था 1000 कसान प्यादरा उस्त्यू अमुखपल कन्वेंशन ला कसान नशुरा उस्ते अगर मर्ग लरा उस्त्यू दादे लीडर सलाहियत थे। लेकिन उन 313 ने उनसे कितना कत्ल कराया? 70। और कितने को गिरफ्तार कराया? 70। तो कुरान दे देना पता लगी कि दा रोजा चिदा ता जिहाद ता तैयारी नौजवान चून जनान दर मशगूल तन इकबाल हुई कहना हमारा दे नौजवानों दा शिकायत दा गिला दा चिदी टोल और जान संभाले चून जनान अलकान ते जिनको पशान टोल और दगत वलाड़ी
نو هغه صحابه چې وو هغه ځان نه سنبالاو نو 313 چې په ورلل نو هغه چلی وسره وکړو نو اوس هغه 313 لیول والا کردار په فلسطین کې ادا کوي حماس. ناغه حماس کسان روجي په روس کالم نیولې وي سکه البم نسی ټرمپ وته وی تاسو وځي هغه لیونه شیخ نه او هغه ټرمپ له کوم سيزونه راويستل نو هغه وی چې کیپچر داغه چې کوم سيزونه داغونه وهیکل کیپچر کړي دي او اخلاقی تور سره دومره خ کړي دي چې داغه کسان ابول بتا سو لیدلې نو هغه اسرایلی فوجي چې دی هغه حماس ولا خولي دای ثابت کړه چې زمونږ په کردارو کې هم دا فرق دی. او بیا تاسو ته پته چې مکه پسې کې پته شو وا په 8 هجری کې چې پته شو دا غم سوا رمضان میاشو. نو رمضان بنیادی طور ته دا خي چې ته تیار شې دی ته چې زبزان کده جهاد مقرره نو که خیر کوم به ټول ورځ بزان نه سنبالو. دا ولې وې دا خو سکه د قران آیاتونه چې راتلل دا ټول د چرالل نو ته زې په زې باندې او خول چې دا روجي چې تنيسي په دې کې ستاره لپاره دا فائدہ ده چې ستا دولې ولې دي یو ستا باډي دا which is made of mud چې هغه د خاورې نه جوړه ده जो मिट्टी से बनी है उसने मिट्टी में जाना है और स्टा टोल कंसंट्रेशन मेडिकल फील्ड पर दे दे कि ब्लड प्रेशर दे दोरा पकार दे और स्टा ब्लड शुगर दोरा पकार दे क्रिएटिनिन दे दोरा पकार दे और पदे की रूह सोरा पकार दे अगे नताड़ो खबर न चिदा से नो दगा क्रिएटिनिन और दा चिदी ये कुत्ते के पास भी है ये अबू जहल के भी पास भी थे आपके अंदर रूह डालनी है और अगर रूह चागा मोहम्मद बिन कासिम क्यों अगर रूह च सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी क्यों और अगर रूह चागा पर तारिक इब्न ज़ियाद क्यों वो आपके अंदर डालना चाहती है दे रूह तो डेवलपमेंट द पार ताला सचे पकारो कुरान बोले जो चीज़ जहाँ से आई है वहाँ से वो को करती है न दागे सर खुशहाल आई न रूह कहाँ से आया है रूह ऊपर से आई है वनफ़ख्तु फ़ीही मिर रूही अल्लाह मैंने अपना रूह इसमें डाल दिया तो इसलिए जब कम सड़े च मुर्शी न मंग सवाई च मंगते इतला राशि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन न रूह ऊपर से आया है वो ऊपर वापस जाएगा और दा बल बदन दा टोल और मंग जान हुआ जो चेहरा वेट ते कदगा का बल और जो कस मरीज रागे न दागा 200 kg वेटो न मा होते दो रमना तय तजान गर्जे नो आगा सड़े वैसे खुरी वे सॉफ्ट ड्रिंक्स दा में डेर शौक ते ख्वागे सीजन में डेर ख्वाकी नो दा बचरतजी वो ज़मीन के अंदर जाएगा नो कम शेच तक द कीड़ोला इन सगला तैयार है पागी जमास्ता कंसंट्रेशन दे पागी शी कंसंट्रेशन न दे चागा बरजी और दे तो रूह हुई नो दो रूह की ग़िज़ा मौसीक़ी नहीं है रूह की ग़िज़ा कुरान है नो چې کله روح کې غذا قرآنی دا غیر ډیولپمنٹ د پاره بستا د روزي دو گونا کارونه دي نمبر 1 दिन का रोज़ा और रात की तरावी या कुरान دا दो گونا کار دی نو دیو جن سره پاره 2 سفارشیان پکار دي په میډیکل کالج کې چې ایڈمیشن کیږي او سره دغه نه پرنسپل صاحب اشنایی نو څومره پاسانه به ته انټر شي کستا سره کارت دي سی چې هغه کارت چې ته وخه او سړک تړې دي دن کی نو څومره به خوشاله نو په قیامت په ورځ به 2 کارډونه پکار راځي الصيام والقيام يشفعان روزہ کا کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور آپ کے پاس قیام ان رات کے تراویح کا بھی کارڈ ہونا چاہیے دالتا قرآن بھی تھا دورزی دی روجنی والا دا بستا شفاعت کی نو لا جگتا ہے گورا سیام بہت سوئی یا ربی قیامت پا ورز باندے سیام حالتا شکما خبر رکھئی ناغا ٹرو دا خدا بلا خبر منگتا ٹرو نخ کاری او قرآن دروغ نوئی سیام تسوئی منعتہو الطعام بالنہار میں نے اس کو دن کے وقت کھانا کھانے سگریٹ پینے شربت پینے اور چائے لینے سے منع کیا تھا دا خوٹی کوئی کنا واقعا یو کس ما زیگر زمون سر روزہ ما تولا پا کراچے کے نما ورطے میں اسی زما پڑھ کے رالا میں آپ کا روزہ تھا نغمات جھوٹ کیوں بولوں آج نہیں تھا تو ایسے بہت کم لوگ ہیں جن کا روزہ نہیں ہوتا لیکن روزہ ہوتا ہے دن کو لیکن قرآن بر قیامت پس ہوئی یا ربی منعتہ النوم باللیل میں نے رات کو اسے روکا تھا نوم سے سونے سے نیند سے
نو ته وایې چې د شپې به ته د خوب نه دې منع کي، نو که ته ټوله شپه ودی نو قرآن دا دروغ گواهی نه کوي، نه که ته ټوله شپه کیرم بورډ کې نو قرآن دا گواهی نه کوي. او نور څه نه، خو څه چې دی چیمپئن ټرافي د چیمپئن ټرافي میچ کو تر شپې ګورې، اته وایي چې دوره وکټې واغستې نو قرآن لیونی چې تاله گواهی کوي. او دا چیمپئن ټرافي په دې ورځو کې چې دې خلقو رخ کړې ده، نو دا د دې دپاره رخ کړې چې خلق د روژې نه محرومه شي. ځکه بوډاګان او هلکان او جینکۍ ټول ټي وي ته ناست او هغې ته ګوري. نو ویې لکه پاکستان خو ته اوټ شو، نه مړه وایي مزه کوي، وایي چې د افغانستان وګټلی دی برتیانه، بیا په بل چا باندې جنګ کوي. نو د قریشو چې کوم رویه وه د قرآن سره، هغه رویه ستا د پاکستاني دی ته سوی معین صدیقي دی کو سره محسن نقوي د هغې د ویولې وی خو هغوی څه وې اذا قدي لا تسمعوا لهذا القرآن، دا قرآن اورئ ما او څه کوئ پکې والغوا فیها، شور کوئ. نو کوم خلق چې په سکرین ټي وي ګوري نو هغه شور نه کوي. نو په کوم ځای بعضې ویډیوز مونږ ګورو، زموږ خپل ملګري نو په کور کې دنده جوړ کړی، نو جینکۍ او هلکان ټول داسې ټوپونه وایي، نه خو قرآن نه وایي. نو چې د روژې په شپه کې ته قرآن نه وایې او د شپې هغې ته ناست یې، نو دا والغوا فیها نه شو. نو قریشو د مکې چې کومه خبره کړې وه هغه ما تام کوو. نو د قرآن تا لپاره دروغ به وي د قیامت په ورځ چې منعته النوم باللیل، ما د شپې منې کړی. نو ته به حیران شي چې د قرآن او د رمضان داسې نسبت ته ایکول دي، پیرلل دي. لکه څه وایي الصیام والقیام، نو الصیام از ایکول ټو قیام. نو صیام څه وخي؟ نن سبا تاسو ته پته ده سهار کېږي په څو، د ما په خیال په 20 باندې، نو 20 باندې ماښام کېږي په څو، په 5 باندې، نو 12 غنټې روژه ده. نو قیام سوره دی، هغه زمونږ استاد چې نیمه غنټه کې تراویح خلاصې کړي نو زه خوشحاله شم. نو کو 2 غنټو کې خلاص کړي نو صیام از ایکول ټو قیام په قرآن کې. نو دواړه پیرلل دي او هغه ستا 1 غنټه نیمه غنټه دي، بل د 12 غنټې دي. نو په 2 دغه کې چې تا لپاره سفارش کوي، په 2 سفارشانو کې د یو لنګړه شو او بل کو د لاخې نو ښه وی. نو موږ په دې زور ورکوو چې دا بل دغه چې دی سفارشي چې دی دی به لږ مضبوطول غواړي او هغه بالو کېږي چې د شپې ته قیام له زور ورکې. اوس ګوره صورت مزمل کې تا ته ښایي چې څنګه به ودرېږي. نو ما په خیال تاسو اکثرو ملګرو ته کو یاد یې پکار نه ده چې نه یادول پکار دي. نو څه ویلي قم اللیل، د شپې ودرېږه. نو د شپې به ودرېږي. نو ورپسې څه وایي الا قلیلا، که لږ ته نه ودرېږي نو فرض که 8 غنټې شپه کې نو 2 ته لرې کا نو څو پاتې شو، 6 غنټې به ودرېدل پکاري. نو بیا څه وایي ورپسې نصفه نیمه، نو 4 غنټې به ودرېدل پکاري. او زد علیه یا پې زیات کا. نو د شپې قیام ډېر ضروري دی، ځکه القرآنو یا الصیام والقرآن یشفعان، دواړه به ستا شفاعت کوي. نو حدیث کې څه دي؟ من صام رمضان، چا چې د رمضان روژه ونیوه نو ومن قام رمضان. نو ګوره الفاظ د رسول الله یو شان نه دي. نو چې صام 12 غنټې، نو چې قام ولې 2 غنټې یا 1 نیمه غنټه دی. نو په دې کې زما ستا ذمواري دا ده چې یو خو به د شپې اوږدې تراویح کوو، یو به د چربانګ تهجد کوو. ځکه چې په دې دوران کې ما تعالی 2 بلینک چیکس را کړي. حدیث کې دا دي چې للصائم، د هر روژهدار دپاره فی کل یوم، په هر یو ورځ کې دعوة مستجابة فی یوم و لیلة، په شپه په ورځ کې یوه دعا به خدای ستا قبلی چې هر څه ترې غواړې. د ټایم ته دغه مه کوه، تعدي مه کوه، خدای به یې قبلی. نو چې 2 شي نو په 30 دن کې به څو شي؟ 80 نه شو؟ نو 60 دواګانې به د خدای قبلی. نو د ورځې هغه کم ټایم دی، هغه افطاري کا ټایم دی، او د شپې هغه کم ټایم دی، هغه سحري کا ټایم دی. نو د افطاري په ټایم کې چې ستا په پیکوړو جنګي او چې ته ښځې ته قارېږي چې مالګه دې پکې نه ده اچولې او نن پکې چکني ټیک نه ده، نو دوا به څه وخت کې؟ د دې وجې نه خلک خوش قسمته دی چې د افطاري په وخت کې د افطاري نه مخکې اجتماعي دعا کوي، ځکه چې الله به یې قبلی. او خلق ډیر بد قسمته دی چې هغه په دغه وخت کې دې ته څه سپیشل رمضان بل ټکی را سره تاسو وایي
نو کم خلق چې سپیشل رمضان ټرانسمیشن ګوري هغه د افطاری د دعا نه هم محروم دي او هغه د چربانګ د تهجد نه محروم دي. نو ډاکټر صاحب مانځله سار مانځله راته په روژه کې خو لیټ راغی نو بابو صاحب ما ته خبره کوله وی ما ته چې ته خو پېشمن له پاسه نه ول نه راځې هغه وی زه فیسبوک ګورم نو دې ته مې فکر نه نو والغوا فیها دا یو غټ مثال دی دا سپیشل ټرانسمیشن په هغې کې چې کوم جینۍ ناستی او د هغې چې کوم ډریسي او د هغې چې کوم سرتوري نو هغه په حقیقت کې د رمضان توهین کوي اته وایي نه دا ماته مسلې بیانوي نو دا هم د دې خلاف یو سازش دی چې دا سازش ته ناکامه کوي. اوس ورته بیا ګوره لاولنی آیات سو کتاب چې دی لیکلو ته وایي کتیبه نو قرآن کې چې کتیبه راشي نو دا یې لیکلی په پښتو کې وایو دا کمره په ما پسې څه وکړه موږ چې به کمرې غوښتې ر واردن نه په ما پسې ولیکه نو په ما پسې الاټ شوه کتیبه ټکی راځي نو الله هلته کتیبه ټکی استعمال کړی دی کتیبه علیکم الصیامو په تاسو باندې روژه لیکلې شوې ده نو روژه یې ولیکله نو دا چې راده د روژې 3 فیزز دي دا چې زموږ دا ډیولپډ روژه نه ده دا د 3 فیزز نه تیره شوې ده. لومبنی فیز دا چې روژې فرض نه وې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به صرف په میاشت کې څو روژې نه وې تاسو ته چاته پته ده 3 به یې نه وې وصیام 3 ایام فی کل شهر پاره میاشت کې به 3 روژې نه وې او یو به د محرم روژه نه وه نو څلور شوې نو محرم په کال کې یو روژه راتله نو 3 روژې به یې نه وې نو گویا کې چې روژه فرض نه وه دا د هجرت نه مخکې د هجرت نه مخکې بل فیض شروع شو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم د قرآن د اصولو ته ګوره ستاسو نه پوخا چې کوم خلق تیر شوی په هغه هم روژه فرض وه نو هغې مړه شوي نو ته به هم نه مرې هغه په تندر نو یخ شوي ته به هم په تندر یخ نه شې هغه په شاک کې نه وتلي ته به هم په شاک کې نه ځې دا مثال شو که نه ستا نه مخکې خلق منې دې وجې نه وایي چې د روژې د کتاب داسې نسبت دی چې موسی علیه السلام له خدای کتاب ورکاو د هغې نه سنم تورات د هغې نه مخکې په موسی روژې ونیوې 30 دن یې غوښتلی و بره او چې په 30 نه پسې و 14 نورې کړې نو 40 دن هغه هلته چیله وکړه ومې روژه نیولې وه بیا ورته 10 کمانډز میلاو شو د موسی علیه السلام قوم داسې و لکه زموږ د اتنا هلک چې نرسري نو نرسري کې چې ماشوم وي که نه نو هغه په خبره په حکمت نه پوهېږي هغه ته به صرف حکم کې نو ماشوم چې خاورې خوري ته به ته څه وایي چې هلکه څه کوه خاورې مه خوره خو حکمت خو ته نشي خو وی چې په خاورو خوراک کې دا د نقصانات دي ځکه چې حکمت د هغه په سمجھ کې نه راځي د دې وجې نه په تورات کې 10 کمانډز 10 کمانډز اف تورا په کې صرف کما دغه دا کما حکمونه حکمتونه پکې نه ځکه چې هغه په سمجھ کې نه راتلو نو موسی علیه السلام هغه 10 کمانډز هغه ته په تختو میلاو شو نه په تختو واپس راوړل نو کله چې قوم پر ورو ډیولپ کېدو د دې نه پس دویم کتاب نازل شو دې ته څه وایي هغه په داود علیه السلام چې تاسو ته چاته درځي زبور پښتو کې موږ وایو که نه زبور په داودو په انجیل په موسی او زبور په داود نو داود علیه السلام هغه کتاب چې و په هغې کې حکمونه نه و په هغې کې حکمت هم نه و په هغې کې صرف ترانې د حمد وې او ستا په دې الحمدو کې هم دا دي الحمدو کې حکمونه نشته الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اسم صرف حمد ہے نو دا ته ویلی شي چې ستا الحمدو د داود د هغې دغه برابر وه د زبور برابر ده نو دی ورسره ایډ کو دا تورات چې کوم د موسی هغه وپایي کې دا په دې اوسني تورات کې هغه ایډ کړی دی ځکه دا خو وروستو راغی دی 1400 سال اخیستی دي موسی علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام پورې 1400 سال وخت و نو ګوره داود باندې راغی پای کې صرف حمد کے ترانے ہے او په الحمدو کې بھی صرف حمد کے ترانے ہے احکام په باقی قرآن کې دي په الحمدو کې نشته نو بیا ورپسې کوم کتاب راغلی او په عیسی علیه السلام دا خو راته ووایه انجیل نو عیسی علیہ السلام کی سو پائے کہ صرف حکمتوں اغوی میں تمہیں نئے شریعت نہیں لایا ہوں اب تمہارے پاس میں تمہارے پاس اس شریعت کے جو موسیٰ لایا تھا اس کے حکمت بیان کرنے آیا ہوں دا ولی اس میں چور شیو آلتا غی پا نرسری کیو دی وست کم دے ایم ایس سی تا رسیدلی دی دا قوم چی دے دی 1400 سال اغسطے دے نو 1400 سال کی انسانیت ڈیولپ شوئے دے غاروں کی دنیا سے اب یہ ڈیولپ مہذب ہو گئے ہیں حکمت ان کی سمجھ میں آتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکمت سمجھایا او د دې دلیل سره وستاره فلسفه نه ده دا په څه شي باندې بمبدي ده یو افلاطون دی یو سقراط دی بل څوک دی
دا کوم فلسفیان چې وایي ارسطو دی که نه، ارسطو، افلاطون، سقراط، اوس هم د فلسفیوالو تپوس وکړئ د هغې آیډیاز ډیولپ کوي. نو دومره هوښیار خلق دا د عیسی علیه السلام نه 600 سال مخکې راغلي وو، موږ ورته قبل مسیح. نو چونکې دی په حکمت پوهېدو، فلسفیان په حکمت پوهېږي که نه، نو ځکه عیسی علیه السلام ورته حکمت خبرې کولې. نو یو حکمت خبره تاسو ته کوم، تاسو به حیران شئ. لکه زه خو تاسو ته هم هلکه زکات ورکئ او خیرات ورکئ او پیسې ځان له مه جمع کوئ، لیکن عیسی علیه السلام ته په کوم زبان کې وایي؟ هغه ورته وایي دنیا میں جمع نہ کرو، یہاں کیڑا بھی ہے. ګوره حکمت ورته کوي، یہاں کیڑا بھی ہے، یہاں چور بھی ہے، یہاں ډاکو بھی ہے. چکوال والا قصه به تاسو ته پته وي چې په دنیا هغې هلک چې کوم وجلی دی بله ورځ د چکوال پرونی خبره ده، نه هغه 100 کنال ځمکه وه، نو د تره زامنو لکه اخوا کو سره د خور نه او ځمکه یې قبضه کړه. نو یہاں کیا ہے؟ یہاں کیڑا بھی ہے، یہاں کیڑا بھی ہے، یہاں چور بھی ہے، یہاں ڈاکو بھی ہے. ګوره حکمت ښیي، آسمان پہ جمع کرو جہاں نہ کیڑا ہے نہ ڈاکو ہے اور نہ چور ہے. اور بیا وی جہاں تیرا مال وہاں تیرا دل. دا د عیسی علیه السلام الفاظ دي. نو چې پیسې کم ځای موږ چې په مانځه ولاړ یو نو مونږ بینک ته فکر چې هغه پیسې به هغې هلک داخلي کړي یا که نه، موږ خو خپل اکثر خپل نوکر له پیسې ورکو یا وایي چې رایستلي به یې که نه، که هغه نر سړی او روی باسي لاړ شي بیا نه زموږ سره غمي چې سلام وګرځو وایي لکه پلانې راغلی که نه. نو عیسی علیه السلام دا حکمت خولی و، جهاں تیرا مال وہاں تیرا دل. نو د دې کتاب نه وایي چې عیسی علیه السلام ته کوم انجیل میلاوېدو نو مخکې پرې روژې نیولې وې. موسی علیه السلام ته چې دغه تورات میلاوېدو نو مخکې پرې روژې ونیوې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې قرآن میلاو شو نو اوس انسانیت تهذیب میچور شو، نو یو پیغمبر ولا پوره او داسې قرآن ولا راولېږو چې په هغې کې د هغه ټولې خبرې وي هغه یې منسوخ کړل. نو چې زما ستا په ذهن کې دی نو په دې قرآن کې موږ ته ویلي وو چې ګوره تاسو به دا روجې نیسئ. لومبی چې د چا طاقت کېږي خیر دی هغه مه نیسئ، دا دویم سټیپ دی. لولنی سټیپ ما تاسو ته ووي فرض روجې نه وي، صرف نفل روجې وي. دویم سټیپ اوس شروع کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې راغی دا وخت نو لکه زما ستا چې دی دا د غریبۍ وخت یو سړي ته وایي 10 روپۍ خیراتي ورکړه، هغه وایي زما سره خو 10 روپۍ نشته. وایي نشي وایي نشي ورکولی؟ وایي نه. وایي 3 روجې ونیسم. وایي 3 روجې نه 6 به ونیسم، خو 10 ما سره کم دي، خپل زوړ وخت زموږ رعایت کا. خو اوس یو سړي ته وایه 3 روجې نیسي که 3000 روپۍ ورکړې، دی وایي چې 3000 روپۍ اسانې دي، زما خو 3 لکه روپۍ تنخوا ده. نو د هر وخت سره نو هلته وي چې ستاسو کې د چا طاقتي نو چې طاقتي نو هغه بیا څه وکئ؟ بیا مه نیسئ روجې. ففدیتو طعامو مسکین، چاله دغه ورکئ. یو کال دا سیسټم وچلېد. نو بیا ورته څه وایي؟ وایي ګورئ تاسو یوازې فرض روجې نه، فمن تطوع خیرا فهو خیر له. نفلي روجې که ونیسئ نو ښه وی، فرض د باندې نه. وی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا انتظار نہیں کرتے تھے، ہر مہینے نفلی روزے رکھتے تھے. د دې وجې نه چې کوم ډاکټران او کوم الکان هغې په هره میاشت کې 10 روجې نیسي نو هغه د اوبیسټي نه هم بچي، د هایپرټینشن نه هم بچي، ځکه هر 10 ډے پس هغه بیا دغه شي هغه اوبه شي که مواد ده چې د جمع کړي نو بیا به وایي چې ویټ مې زیات شو، ویټ به دې هم نه زیاتېږي، هیلت به دې هم ښایي او ټول کال به روجې ونیسي. نو الله تعالی ګوره یو ټیکنیکل خبره ده، یو په 100 ورکړي یو په 10. نو دا موږ چې اوس روجې به نیسو که خیري دا چې یو په 10 ورکړي نو خو 10 میاشتې شوې، او په کال کې خو 12 میاشتې، نو موږ ته 15 ورځې نورې پکار دي. نو چې کله ته هغې نه پس د اختره 6 روجې ونیسې، هغه کم چې دغه څه ورته وایي 6 عیدو، نو هغې له چې په 10 کې ضرب ورکړې نو 60 پچي. اکه تھرو آؤٹ دی ایئر ته په هره ورځ نیسې نو هره میاشت کې ته 3 نیسې او 3 دهائے 30 جو 30 روجے با خدای کاؤنٹ کی جو تب سیام الدحر عمر لبته د روجه دار شامل شي. نو دیو جن په سورته بقره کې وی فمن تطوع خيرا فهو خير له. بیا ته وی وس بل سټپ راځي وی صرف روجه بنسي او په پیسو نه خلاصيږي. نو وی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د قرآن ته ډیفینیشن دته کوي هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. د قرآن 3 صفتونه به ځان ته یاد ساتي هر وخت. هدن ګایډ لاین درکوي. موږ دلته راتلو موږ ته وی دغه ځای چوک دی په دې کې رایټ طرف ته ټرن شئ، دا ګایډ لاین دی. وی دلته بل چوک دی نور ګایډ ته ټرن شئ، وی دلته ګیټ دی بیا ټرن شئ، دا ګایډ لاین دی. د دې څه وایي هدن. نور پسې وبينات من الهدى، ځای په ځای باندې لینډ مارک دي.
په هغې لیکلي سیدو میډیکل کالج، په هغې لیکلي افضل خان چوک، په بل باندې هغه بسم الله چوک اوسې لیکلي. دا بینات دي چې تا ته لار ښیي. نو که الله طرف ته ځې نو په دې قرآن کې بینات دي، تا ته به لار ښیي. ورپسې څه وایي؟ والفرقان، ڈفرینس بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، غلط اور چیز میں فرق. یہاں ہمیں بتایا گیا کہ وہ مسجد ہے وہاں نہ جاؤ، یہاں پر ملٹی پرپز ہے یا ملٹی پرپز ہال ہے اس میں جاؤ. نو ګوره دا درې څیزونه تا ته قرآن هر وخت بخي، هدن گائیڈ لائن، بینات لینڈ مارکس، اور پھر و فرقان غلط اور صحیح میں فرق. دا به تا ته ښیي. نو چې د قرآن نه دا فایده ته واخلې نو بیا څه وایي؟ فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. اوس به په دې رمضان په میاشت کې خامخا روجې نیسې، ته به هغې پیسو اوس نه خلاصېږې. دا یو کال نه پس دا وشو. او زموږ دا موجوده میچور پوزیشن چې د روجې دی دا د 3 فیزو نه وتی دی. بیا تا ته وایي چې دا روژه چې تا ونیوه نو دا به صرف د شپې به نه د ورځې به. نو الله تعالی په دغه کې وایي چې ستاسو دغه چې دي که نه وایي چې نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم انا شئتم. او بیا ورته څه وایي؟ علم الله انکم تختانون انفسکم. خدای ته پته ده هغې وخت کې خلق ویږي د شپې به هم روژه اول راغلې وه. نو چې یاره دا میل او فیمیل د هغې ملاقات چې دی هغې باندې به بیني کفر که چا به غلطي وکړه نه غریب به کوسترګې نه الله وي ما ته پته ده چې تاسو دا چل کړی دی خو تاسو داسې چلو کوئ. تاسو صرف روژه څه وکئ چې کله هغه خیط الابیض من الخیط الاسود چې د شپې هغه تیاره ختم شي او رڼا شروع شي نو ثم اتموا الصیام الی اللیل، ماښامه پورې ونیسئ د شپې بس تاسو بوځئ. خو بیا ورته وایي چې تاسو داسې چلو کوئ چې تاسو خپلو زنانو سره میلاویږئ که نه نو وابتغوا ما کتب الله لکم. هسې نه چې تاسو د لذت دپاره میلاو شئ. په ذهن کې دا کیدی چې د هسبینډ او د وایف دا ریلیشن چې دی دا د اولاد دپاره دی. وابتغوا ما کتب الله لکم. او د دې د قیمت اندازه دا خلقو نه پته ولګوئ چې د چا بچي نشته او یا د چا بچي دي خو ډیسیبل دي یا هغه سی پی چلډرن دي. نه هغه وایي چېرې چېرته یو ماشوم مې چېرته وموندې او هسې مې نه کړې. نه یو زموږ یو زنانه وه د هغې خبره کوله، هغې صرف زامن کېده، هغې وایي خدای مړه لور راکړې خو چې لوري. نو چا چې زامن یې نه په لور پسې ړانده شو، چا چې لوڼه یې په زوی پسې ړوند شو. دا قیمت ما تاسو له لیکلی دی. نو وابتغوا ما کتب الله لکم، دا تاسو دپاره دی. وی تا ته به څه میلاو شي؟ لعلکم تتقون، تقوا به میلاو شي. وی تقوا څه شی دی؟ وی دیس از ا ډرایوینګ فورس فار نیکی. د نیکۍ دپاره ډرایوینګ فورس سره تقوا ده چې الله له به ځم. حالانکه وی دا کلینیک چې زه کولوم نوی هسپتال او سره خپله لیبارټري د دې سره خو ډېر شی ډرایوینګ فورسز دي. دې ته د تقوا ضرورت نشته. پیسې به پکې ورګټې، سټیټس به دې جوړ شي، بچو له به انویسټمنټ پکې دا دې پوره دي که نه. خو جهاد له لاړ شه دې لپاره ډرایوینګ فورس څه شی دی؟ خپلې پیسې په زکات کې ورکړه دې لپاره ډرایوینګ فورس څه شی دی؟ فلسطین له پیسې ولېږه، دا ولې ولېږم ګټلې ما دې لېږم به یې غله. دې لپاره ډرایوینګ فورس څه شی دی؟ تقوا ده. چې تقوا راشي نو تا ته به نیکي کول آسان شي. نو لعلکم تتقون. نو چې کله تا ته نیکي کول آسان شي نو ته به بیا څه چلو شي؟ د چا لپاره چې نیکي کوي د هغه سره به د مینه پیدا شي. دا یو بل ته هغه نه چې سړی وایي چې ومې لیدې چې ما ته وایي چېرې سیدو میډیکل کالج کې هلکانو ډېرې ښې نمبر یې اخیستې. بیا راته وایي چې یاره پرنسپل یې ډېر د کار خاوند دی او ډېر تکړه دی. نو زه به څه وایم چې یاره ومې لیدې؟ سړی وایي داسې که نه. دیو جن زنانو ته دا حکم دی چې تاسو من وراء حجاب چې تاسو خبرې کوئ نو تاسو نرمې خبرې مه کوئ. هسې نه چې د هغو په ډه کې راشي چې ومې لیدې. ګوره چې چا صفت ته واورې وایي چې ما ولیدې. لکه موسی علیه السلام څه وی؟ هغه د خدای صفت واورېد نو الله ته یې څه وی؟ ربي اریني انظر الیک. خدای زما چې ته ما ولیدې. نو دا انسان چې د روجو په نیو سره د خدای سره مینه پیدا شي وایي چېرې خدای مې ولیدې. نو اذا سألک عبادي عني فإني قریب. ورپسې آیات کې ورته دا وایي دا خلق زما سره مینه پیدا شوه ورته وایي چې د مرۍ د رګونو نه ته زیات نږدې خو یو کار به کوئ اجیبو دعوت الداعی اذا دعاني. دی به دعا کوي زه به وله قبلوم. خو فلیستجیبو لی چې تاسو هم لکه خو څه وکئ که نه د الله د دین د قیام دپاره هم څه وکئ که نه. ستاسو په هر مجلس کې ګڼئ نو د قرآن په مجلس کې هم ګڼه جوړه کوئ که نه. تاسو د هر شي دپاره سټرګل کوئ نو زما د دین دپاره هم لږ سټرګل وکئ که نه. نو تاسو پیسې ګټئ نو دا پیسې لږ فلسطینیانو له ته هم ولېږئ که نه. فلیستجیبو لی کې دې ته اشاره ده. نو بیا ورته وایي چې کله دا کار وکئ او تاسو دا کوئ نو آخري خبره څه وي؟ لعلهم یرشدون. ستاسو به سنس پیدا شي. سنس
رشد دې ته وایي چې تا ته د نیکۍ او د بدۍ سنس پیدا شي. او کومو خلقو ته چې سنس پیدا شي هغه خلق کنفیوز نه وي. ډېر خلق یې نیکي کوي خو هغه کنفیوز وي، او چې کوم خلق کنفیوز نه وي نو هغې ته سنس، او دا د صحابهو صفت دی. رشد دې وجې نه موږ ته څه وایي؟ خلفای، دا بل ټکی را سره تاسو وایي چې ودران نه شي، راشدین. خلفای راشدینو ته رشد. نو په دې قرآن کې په سورت بقره کې آیات چې راځي که نه، نو لعلهم یرشدون. نو بیا وایي چې ګوره مختصره روژه خو تاسو ونیوه، خو اوس لږه اوږده روژه به هم نیسئ. مختصر روژه څه ده؟ 12 غنټې ده، هغه د څه نه وه؟ د حلالو نه وه. اوس ته چې پیدا شوې تر مرګه پورې به هم روژه نیسې، او هغه د حرامو نه ده. یہ آپ کو اس لیے تیار کرتی ہے چې ته د حرامو د روژې دپاره ډیولپ شې. نو سوی ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تاسو چېرته په غلطه طریقه پردې پیسې ونه خورئ. نو که فرض که تا د میډیکل ریپ سره خبره کړي او ته دوايي نه لیکې، هر چاله دوره غټ بوتل ورکې، وایي دا دله ضروري ده، او هغه ویلي چې ډاکټر صاحب موټر بدلوالم خو که دا دې ورکو، هغې ډاکټر صاحب له یې دغه راوړی و، د انټینا وه پوښه که نه. اوس خو غالبا ضرورت نه دا سیزونه نو انټینا یې ولله وړې وه. نو میډیکل ریپ ما ته شکایت وکړو، وی دی اوس نه لیکې او ما ول انټینا راوړې. نو ما هغه ته چې ویم هغه سړی خو لیکي، وی دا په تندر یا کمال هغې بل سړی دی نه ډېر راوړې. نو خو هغه بیا هغه بل شی لیکو. نو ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ته چې په غلطه طریقه پیسې دغه کې، دا مریضان چې دي که نه، دي دا اټینډنټس دا یتیمانان دي. ذکر دې تپوس خو څوک نشته، خو چې تاسې لیکې نه هغه وایي څو پیرې به یې خورم. نو تا ته دا وایي چې ډاکټر صاحب تا چې دا روجې ونیوې، نو د دې لپاره موږ د باندې حلال خوراک بند کړی و چې ته چلې زده کې. نو تھرو اوټ د ایر به د حرامو نه ځان داسې ساتې لکه دلته چېرې ساتو. نو هغه 60 ساله روژه ده، ستا چې 60 سال عمر او دا 30 دن والا روژه وه. نو تا ته آخري آیات چې ختموي دا که نه، نو په دې ختموي ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ته وایې ما ته په عدالت کې ګټلې، نو ستا سره وکیل مضبوطو. دا اوس چکوالو والا قصه کې لیکلي چې مضبوط وکیل یې ونیو، نو وایي به چې دا لیونی دی دا رورې، یو چې ته یې مینټل کې او ډاکټر صاحب له موږ پیسې ورکو، هغه سرټیفیکټ ورکړي چې او دا لیونی دی. هغه یو کس له موږ د لیوني سرټیفیکټ ورکړی، نو ما هغې دغه نه تپوس کوم ایسې وې، ما ته وې تا ته ډېر کنزل کول. لیوني خو کوي کنزل کړ، نو بیا تا ته کنزل کوي ځکه تا به ویلي چې دا منټلي ټیک نه دی، نو دې وراثت کې د حصه نشته، نو خو تا به ورته دا ورکړي. نو ته څه وایې؟ وتدلو بها الی الحکام، هسې نه چې حاکمانو ته دلالي شروع کړي او وایي چې ما مضبوط وکیل نیولی، نو سپریم کورټ چې دله درکړي پکې ډیګري وکړي او ستا شي، دا هم ستا نه دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه انسان یم. ګوره د خدای رسول چې د سپریم کورټ چیف جسټس شي، ځان یې داسې فرض کړی زه انسان یم. په تاسو کې یو سړی چالاک راشي او د خپلو دلایلو په بنیاد باندې لکه تکړه وکیل ورته نن سبا ووایه او ما نه کیس والي او زه پردی حق هغه له ورکم، دا د ده نه دی، دا د رسول الله وایي دا د ده نه دی، دا داسې دی لکه د جهنم اور چې وله ما ورکو. د که ته په دلایلو یو شی والې، نو اصل خبره د شریعت دا شوه چې که ته په دلایلو څه شی والې، دا ستا دپاره حلال نه دی. وتدلو بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، تاکہ اسم گناہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کی چیزیں ہڑپ کر لے. وانتم تعلمون، او تاسو ته پته ده چې دا زمانه دی، خدا ته ما په عدالت کې ګټلی. نو خبرې خلاصه دا وه چې روژه ته تیاری، تا له ټریننګ درکوي، دا ملیټري اکیډمي ده. 30 ډیز کې چې تا کم خویونه اپناو کړل، انشاءالله خدای به دله په هغې د عمل توفیق درکړي. ته اوس صلاح وکړه چې زه به سګرټ نه څکم، دا 30 ډیز مسکه ایام معدودات، انشاءالله چې بیا به یې نسکې. ته اوس وکړه چې زه به نسوار نه لم. ما ډېر نسواریان لیدلي چې هغوی وایي ستا دا خبرې نه پس موږ بس کړو، خدای ته اخلاص کړو. نو ته اوس خیال وکړه چې زه به د سترګو د نظر حفاظت کوم، نو خدای به د نظر د حفاظت توفیق درکړي. ته اوس خیال وکړه چې زه به په غوږونو حفاظت کوم، غیبت به نه اورم. نو هغې ملګري غیبت شروع کو، نو ما ورته یاره بس کوو نه، غیبت چې نه کوو. ما ته وی غیبت نه کوم، تا ته ړته شو. نو خو موږ ړته شو یو بل ته، نو ړه به نه ته شو. نو خیالات ډیلیټ کوو، به غلط خیال چې راشي فوراً به یې ډیلیټ کوو. نو زمونږ 3-4 کړکۍ دي دا بندو. نمبر 1 سمع، ان سمع سوچ سننے کا کھڑکی، اور ایک ہے دیکھنے کا کھڑکی، اور تیسرا ہے بولنے کا کھڑکی، اور چوتھی ہے خیالات اور تھنکنگ کا سوچنی. نو چې کله تھنکنگ ته پیوریفائی کې
سمع پیوریفای کې، نو تا ته انپوټ چې دی هغه به پیوریفاید راځي، نو ستا به دننه روحاني ترقي وشي. چې روحاني ترقي وشي نو ته به ډیولپ شي، چې ډیولپ شي نو الله ته به نږدې شي. نو الله وایي زه راته هم نږدې یم. د دې لپاره به د شپې تراویح کوو، د چربانګ تهجد به کوو، د حرام مال نه به ځان ساتو، د خدای نه به چربانګ او ماښام غواړو. او الله وایي چې ګوره تاسو د ما ټایمونه درکړي دي. نمبر 1 په ړومبۍ ورځ لسو کې که ټیک نه شوې نو په دویمه کې به ټیک شي، ځکه چې اول کې ما تا ته څه ویلي اوله رحمتن، زما رحمت په متوجه شي. نو په تاسو کې چې کم قابلان او نیکان خلق نو هغې به کامیابي ومومي. خو که نالایق د سپلیمنټري راځي که نه د خلقو د مونږ چې چا سپلیمنټ راغلی مونږ نه وایو و یاره په اینول کې پاس کړی نو مونږ غلی شو مړه وایي نور تپوس مه کوه. خو نو سپلیمنټیرین ته څه وایي؟ سپلیمنټیرین ته وایي چې واوسطه مغفرتن. تا سپلیمنټ رانه په دې منځني لس کې به دې ماف کم. نو په آخر کې ورته څه وایي؟ واخره عتق من النار. پخوا به ورته کمپلیمنټري وي، اوس ورته زما په خیال سپیشل سپلیمنټري وایي. نو پر سپیشل سپلیمنټري کې به دې پاس کم. نو بیا به د اختر شپی نو دې ته لیلة الجایزه وایي. نو چې کم پاتې نو په هغې به دې پاس کم. خو هغه چې ته د شپې په اختر په شپه چرګان خورې او وایي چې تیکوله ځو، نو تراویح څه کوې؟ ته تیکوله ولې نه ځې؟ نو چې ته وایي چې موږ شپه روڼو او شپه روڼی وایي نن به موږ میوزیک کوو ځکه چې د اختر شپه ده، نو خو د هغې نه بیا محرومه شوې. نو یې کو په دې کې ونه شو نو اختر مانځله به ځې. نو د اختر مانځله چې ځې نه مخکې به د وړوکې اختر په مانځله چې ځو نو مخکې به ته یو ضروري کار دی به کوو. ای ته څه وایي؟ صدقه فطر به ورکې. چې هغه غریب له چې ستا ګاونډي دی چې هغه هم اختر له راشي وایي چې ته صدقه فطر ورکې راشي. نو په کار نه ده چې ته ووایي چې څنګه نو ایګزام مې پاس کړو نو فرسټ ډیویژن مې واغستو. نو موږ وایو که چې کوم سړی پاس کړي نو موږ وایو ما محنت کړو، نابول وي او محنت یې ډېر کړی. نو موږ چې کله فیل شي څوک دې تپوس وکړي ته ولې فیل شوې؟ نو دی څه وایي؟ خدای ته به منظوره وه. نو فیل کېده موږ په خدای ورړو او پاس کېده په ځان ورړو. حالانکه خبره دا ده چې دا ټول ستا د وجې نه دي. نو چې ته کله پاس کېږي نو چې په اختر په ورځ ځې نو په کار نه ده چې ته اوس پاس شې. نو تا 2 پیپرې وي، یو پیپر ایو هغه د خیراتونو او د زکاتونو دې ته مالی پیپر وي، یو پیپر بیو هغه د جسمانی پیپر هغه ستا په سر دړو، په تا چکر راتو، په تا عمل ګرځېدو، خو ټول دې برداشت کړو. نو پیپر ای پیپر بی چې پاس شي نو الو سړي ته پاس وایي. نو چې دواړه دې پاس کړي نو ته به اختر مانځله ځې. نو غرور د پکې نشته. نو څه به وایي؟ الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. زه غټ نه یم، خدای پاک غټ. دې ته وایي تکبیرات. او هلته کې چې لاړ شي مانځله نو وایي خدای پاک د ملایکو نه تپوس وکړي چې دا بندیان مې څه له راغلي؟ هغه وایي چې دې خو روجې هم نیولې دي، زکاتونه هم ورکړي دي، صدقه فطر هم وڅ کړې، ستا نه معافي غواړي. نو که یو خړسری پکې هلته پاتې ده سپیشل کمپلیمنټري ده. نو هلته الله اعلان وکړي قوموا مغفورا لکم، زه ټول ما بخلي. د دغه مغفرت دپاره موږ ټرای کوو. دا زموږ اکیډمي ده، دا زموږ نه خطا نشي. نه به مارننګ او ایوننګ سپیشل ټرانسمیشن اورو او نه به د محسن نقی دغه خو زموږ ناس انتلی دی. پاکستان خو یې ګټي نه ځکه خو پاتې شوی دی. نو په دې بانه به میچونه هم نه ګورو او موږ به د شپې قرآن وایو، د ورځې به صیام کوو. الله دې ما لا تاسو سره په دې د عمل توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.